او سړی ما سره جګړه ووي چې ګیره والا خسته نه ګیرخېله خسته ما ورته وی چې ګیره والا خسته هغه نه ګیره والا نه ګیره والا په مخه واخه والا یو دا مال فیصله بوس څنګه کی ورازه بار سرک ته وځو چې چانه تاسو مال بس سرک ته وځو او تاسو دا کو چې کم سړی د دې طرف وړم به سړی راغی هغه نه به تاسو کو چې ګیرخېله خسته او کا ګیره والا خسته نو کار څه وي وچه او چرونه تو کنه زاغ زمانہ کې بجلیګر کې یو کوټ پتلون والا خر اجمال کړه راغی او ډېړای غر کا شمال دې بڅنګ وای چې ګیره والا خسته نو کې می خیالو چې او خو شرمې دې خو سمو شرمې دې سړی راغی مال بھائی بات سنیں پشتو بولتے ہیں آپ یا اردو باتیں اردو بولتے ہیں جی فرمائیں مال ان کے اور میرے درمیان میں جھگڑا یہ کہتا ہے کہ داڑھی منڈا خوبصورت ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ داڑھی والا خوبصورت ہے اب فیصلہ یہ ہے کہ اس طرف سے پہلا جو آدمی آئے ان سے پوچھیں اب خدا کا اور آپ کا اختیار ہے وہ سڑک میں درزی کی چھ دے وہ سنگا ہوئی چھ داغا سڑی ایمان تا گورا ماتوی مولانا صاحب ایک شریفوں کی دنیا ہے اور ایک کمینوں کی دنیا شریفوں کی دنیا میں آپ خوب دلیدو درته وایم زه ګوره دا اورېدو کیسې ډېرې نه کوم دلیدو درته وایم دا د پیرنګیانو د ګلجې مې چې درته وایي زه په ګلجه کې 4-5 کاله پاتې شوی د هندوانو په مندر کې 3 کاله پاتې شوی د سیکانو په ګوردواره کې 3 کاله پاتې شوی ما ته د هغې ان او لن معلوم زمونږ به څه انجامي زما عزیزانو دغه قوم به څه انجامي چې د جمعې شپه دا هغه شپه وه چې تاسو به اودسونه وکړه چې د جمعې شپه ده چې درود شریف ووایم او په اودس کې وده شي نن هغه د جمعې شپه چې په پاکستان کې د څومره لعنت شپه یي الله دې امان راکړي د دنیا ډمې دا د جمعې په شپه ګډېږي د دنیا ډرامې دا د جمعې په شپه یي د دنیا بلو پرنټ وی سی آرونه دا د جمعې په شپه ما ته وایي چې دا ولې یاره د جمعې په شپه مال دا قوم پوی دی دوی پوی څنګه پوی ما دوی پوی زمونږ قوم عجیبه دي دا ډرامې چې ما د ښار خلقو پسې شروع کړي دي زما کور داسې دې ځای کې دی ورانه دی خو یو کور دی دی خو بل کور دی دی خو بل د درې واړو د ظالم بچو هغه د ټلویزیون جنډې چې دي زمونږ کور دیوال سره لګوي نو په سړک چې څوک تیریږي زما کور مخامخ کاري نو دا ډنډې زما دیوال سره لګي نو دی یو بل ته چې مونږ پسې ډرامې کې راوړو د یو په ځای 3 کور کې لګي درې مال خیر دی ما دا خلق پرې نه خو نو دا غریبان خو هم زړه لري کنه چې سړی خو خوشحال کی ما پسې لږ بد وایي خیر زما کور کې 3 ټلویزیون دی یا وی سی آر دی یار څه دی هغه زو زما خدای پوهېږه زو زما خدای کور کې خو پرېږده چې زما وس ورسي په دې ملک او زه وی سی آر او ټي وي ته ناست سړی وګورم هم سر به تې قلم کړم چې ته وخت ضایع کوې لګیا یې د مسلمان وخت دا ډېر قیمتي وخت د دې به خدای له جواب ورکړې دا دې دپاره نه دی چې ته د ورځ شپې د ملنګي ډرامې وګوره او سهار له لګي یاره ملنګي خو بېګا یاره ملنګي دا ملنګي ستا کپره وچیچه ملنګي څوک دی خو یو ډم دی که نو ته به چې سهار راپاسېدې وظیفې به دې کولې اوس چې سهار راپاسې د ملنګي صفتونه کوي دا قوم دی دا ملک نن ستا تهذیب ورک شو ستا فیشن ورک شو ستا تهذیب د ټي وي پرده ده د ډم چې څنګه شان و شوکت وګورې سبا د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې جوړ د امریکنیانو لیونیانو چې څنګه سرونه وګورې د هلکانو ته وګوره ټولو هغسې سرونه جوړ کړي رستو لکه چرګ نه چې چا لکۍ ویستي داسې روان هلکه دا دې ځای کې زونډی به ډېر خوند کوي چې درپسې داسې داسې کېږي غوږونه دې په ویښتو کې پټ کړي دي دا څه کې خوار څه ورځو کې د ملکې د زوی واده شوی او ډیانا د هغې انګور ده هغه یې ناوې لیدلې وه د هغې ویښته یې لیدلي نو په ټي وي دوی کتلي نو نیانو بورډو لګولو ډیانا کټ کراچۍ لاهور پنډۍ کې ډیانا کټ نو د هلکان به ورته ورغی چې ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ نو د ډیانې ویښته چې درته جوړ کړو نو ته هم د ملکې الزبت زوی ته ودېږي شرمې